تعالی واقعي ته اشاره کړې ده په قتل اصحاب الاخدود کې سوره بروج کې الله تعالی یو آیت ذکر کړی دی قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد قران کې الله دې ته اشاره کړې ده حضور علیہ السلام د پیدائش نو یا کاله مخکې دا یمن چې دی کنه په دې کې یو بادشاہ راغلی زونواس دغه نو یوسف زونواس د قتل اصحاب الحدود کې د مفسرین دا واقعیت بیان کړی دي به د زمانه او د بادشاہ او د زمانه یا زمانه بادشاہ او نه د په زمانه کې ځان د پاره یو ساحر ساتل او هغه ولا په سحر باندې د ارن کې زمانه حالات معلومول هغه کله چې هغه ساحر بوډا شه ضعیف العمر شه نه د ورته وير یو کارو کړي بادشاہ ته ویسا ما خپل عمر خړلې لري کته مهرباني کمال یو چټک ځوان راکا قابل انسان راکا چې زه د سحر وخیم چې هغه مخبران د استاد حکومت ته پاره د چریدو سبب وګرځي هغه ول یو ډیر خسته تعلیمي یافته الګ دی وته والک ویراشه دا واخله او د تر سحر او خیا هغه ساحر وته بچی دماغه د کې کور دی زمازه هغه ته برازي زبته ته سبقونه خیم علما ذکر کوي هغه روانو الته کې تا او راته سحر زده کوم قدرت شان ته ګوره دغه زمانہ د عیسی علی السلام د دین د عیسیت او نصرانیت چریده په دغه زمانہ کې او دا ډیر بالکل صحیح صفات دینو په هغه کې دغه زمانہ کې یو عیسی عالم په دلار کې نزالک چې ولته تکرین دلته کې مدرسه و د عیسی عالم په کې ناسو هغه برو ګرځي دلته کې مولوی سی او قاری سی سره کې ناسته یو ورځ راغی بل ورځ راغی بل ورځ راغی نه غیر دا په حق دین خلق دي دا خو صفه خلق دي دا سحر خوځي چې یو شی راشه ایمان راوړه مسلمان شه ناغه د عالم په لاس باندې راغی او د لا اله الا الله د عیسی روح الله کلمه ولسته هغه زمانه کې عیسی علیه السلام د الله حق پیغمبر او وفات شوی او عیسی علیه السلام حضور اسلام د ژوندۍ نه ویا کړه مخکنه خبره ده ناغه چې کلمه ولسته بیا ولل ته ساحر سره بغه سحر زکو دلته به تو انجیل زکو دلته مسلمانۍ زکو ولته هغه په سحر باندې راړولو بیا چې لګي راځي کې الک بدل تراغه پیریډ به واغسته قاری سین د بچوزګار شول ته کې بلند نه تب استاد ساحر وو ولې نه وخت کا ولې نه وخت ګوري سار شوی هغه ولته وهلو خاړه دا غلې چې مرانه نه دلته به بیا پیریډ واغس چې قاری سین سره وې د جیل سبقونه وو کور ته بلند نه پلار مربو وو د قدرت شان د علما ذکر کوي د ځوان په پرس کې دوه کارته چې کم دین وهل خړل یو د استاد له یو د مور او د پلار د لاس بیا دا شکارو شي چې د قدرت شان ته ګوره جوړ دی په حق باندې خاصه چې بج مسلمان شي چې به اسلام او عیسائی دین د حق دی او ثابت دی بیا د قدرت شان ته ګوره دی په لار باندې روان ولته یو زمری ناست د لار اشاره کړي د سوق بدلی نشي به دې ودرې د ودی یاره راشه ز په خپل دوړ استادانو باندې امتحان کوم الته می ساحر استاد او دلته می د انجیل عالم استاد په دوړ امتحان کوم کوم یو حق دی او ثابت جوړاغه باندې بدما یقین پیدا شي او غي سره عملګری دی او ګټ راوغست د الله بارگاه کې سوال کوي خدایا کذا عیسی عالم په حق او دا انجیل کتاب په حق نو زه په دې زمری باندې گزار کوم او زما د الله صدا زمری قتل کړه او کچره دا الله دا انجیل په حق نه عیسی علیه السلام په حق نه جوړ د زمری دی بجوندې پادش قدرت شان ته ګوره بسم الله وای چې څنګه گزار وکړ زمری د تندې په مز باندې لګي مفسرین ذکر کوي جوړ شی په بل وړي لا تیزګار شي خلکو کې مشهور شو چې یو ولک دی ډیر تقوادار دی ډیر پرهیزګار دی د زمانه یو وړوند مادرزات وړوند اکمه هوته هغه ولا راغی ویسه به ما یو درخواست ویسه ایمان راوړ دا ایمان نه ویسه بستر ګړوند دی ما ته چاویری چې دم اچي دعا کوي ما ته دعا وکړه په ما دم واچوا هغه ودې د بدر باندې دم واچو مو دعا بدرته کوم او ته خدای خکیو ما په خپل رب باندې یقین دی او ما به یو شرطي هغه ویسا به شرط باندې دی چې کله ته روغ شي او پسترګو باندې سپین او تور ویني کنه پسترګو باندې زمکه او اسمان ویني نو ته بدل لا اله الا الله او عیسی روح الله کلمه مسلمانې کې باندې
هغه زه به روغېږم، زه به اسمان ووینم، زه به شپه ووینم، زه به ځمکه ووینم او زه به روز ووینم، زه به مسلمانېږم نه، زه به بالکل مسلمانېږم که زه روغ شم. علما مفسرینو ذکر کړي چې څنګه یې په دم اچولې جوړ سړی روغ شي. د قدرت شان له مستجاب الدعوات هغه هلک هغه په خلکو کې مشهوره شو چې بھائی پیر راوتی دی، هلک راوتی دی، دمونه چې سړی جوړېږي. بادشاہ ته خبره ورسېده، بادشاہ چې معلومات وکړ نو خو هغه هلک و چې هغه د ساحر سره شاګردی له لېږلی و، هغه یې راوباله، هغه استاد دې م راوله، عیسایي عالم یې م راوباله، هغه په سترګو ړوند چې دی نو هغه م راوباله، د ده نه فتنه خورېږي، هغه یې م راوباله چې دا ټول یو ځای شو که نه. علماو ذکر کړي دغه دوی خو دې په حقه ساعت باندې قتل کړل، شهیدان یې کړل، استاد یې ولم شهید که او دارنګه چې کوم دی نه هغه چې کوم یو انسان په سترګو روغ شوی و بابا اړون هغه هم شهید که او د هلک ته یې وایي چې بچې تاسې داسې نه وژنم، تا به زه داسې وژنم چې خلک دنه عبرت واخلي، ته د خلکو دپاره سبق وګرځې. هغه وایي ستا خوښه بادشاه خفه کېږم ته ما وجل هم نه شي. هغه بادشاه یو څو هلکان را جمع کړل، ویې راشئ وی دا لږ به بوځي د مخامخ غر ته یې وخېژوئ او چې بالکل د غر کپارۍ ته یې ورسوئ که نه د تاسو به ترې نه ډډه شي او دله به ټېله ورکوي، لاس خپې به مو له تړلي ګردې به په دې غر کې ورغړي چې هډوکي شي او مات رامات شي او جوړ مړ شي. قدرت شاه ته ګوره څو هلکان زلمي دی ورسره کړل او چې غر ته وختل او غر کې هغه ټېله ورکوله، الله پې زلزله راوسته، هلک په ځای پاتې شو. دا کم هلکان ځوانان چې ورسوي هغوی لړل په مخ هغوی ورغړېدل. ځوان بیا راغی بادشاه ته مخامخ، یوسف ذونواس د هغه بادشاه نوم و، د حضور علیه السلام د پیدایش نه 70 ساله مخکې خبره ده. هغه چې راغی نو بادشاه وی دا ولې؟ وی هغوی الله هلاک کړي یو زه یې بچ کړم، زما رب زه ساتلم. هغه څو هلکان ورسره نور هم ملګري کړل، وی ورشه د سمندر غاړې له بوځه، لاس خپونه به یې وتړې او سمندر ته یې وولې. دی د سمندر غاړې ته راغلي، د قدرت شان ته ګوره چې دی په کم ځای ولاړلې هغه ډبه کلکه ده او چې دا هلکان کم ځای ولاړلې په ځای ځای سمندر ته وښوېدل، جوړ لړل په مخ. امتحان د محترمو امتحان به در باندې خامخا راځي او پریشانۍ دا مصیبتونه تکلیفونه دا په دنیا کې د مسلمان دپاره تړلې خبرې دي. موږ سهار او ماښام د الله نه خیر غواړو، خیر به غواړو، بېشکه هېڅ شک پکې نشته. دا به یاد ساتئ د بېخیرۍ جنډه به دې په کور ودرېږي، که د بېخیرۍ نه خو خلاصېږي نه. ته به درها خیرونه غواړې، یو ورځ به در باندې اعلان کوي چې پلان کې مړلې که نه، دا بېخیري به دې په کور راځي، د بېخیرۍ نه خلاصي نشته. هغه هلک بیا راغی بادشاه ته مخامخ، وایي ته ولې؟ وایي بس هغې الله هلاک کړه او زه یې ترې وساتلم. هغه هلک بادشاه ته وایي بادشاه ته ما وژنې نه وې، وی زه د خپل مرګ طریقه تا ته په خپله ښیم، ما چې ته وژنې زه درته چل ښیم، په دغه چل به ما مړ کړي، هسې مې ته نشې وجلی. بادشاه ورته وایي څنګه؟ هلک ورته وایي ما سره خپل لیندر او خپل غشی دی، زما دا غشی به زما په دې لینده کې کېږي، ما به مخامخ ځان ته ودرې، زه به درته ولاړ یم او زه به تا ته یو ځای وښیم، په دې دړه په سر باندې به په ما باندې ګزار کوې. یو خبره ده، وی څه؟ وی زما مرګ ته به ګڼ خلک را جمع کوي، ګڼ مخلوقات را جمع که، دا ټول خلک عبرت واخلي. چې کله ته ما وتړې مخامخ او په ما ګزار کوې که نه، نو زه به درته یو کلمه ووایم، دا کلمه به ووایې او په ما به ګزار کوې. هغه ورته وایي څه؟ وایي ته به دا خبره وکړې چې بسم الله رب هذا الغلام، زه ګزار کوم په نوم د بسم الله، په نوم د الله باندې، داسې الله چې رب د دې هلک دی که نه، د دې هلک چې کوم رب دی د ده د رب په نوم باندې ګزار کوم او ما به دغه دی که ته زه ولاړم یو ګزار را باندې زړه په سر کوم زه به لګم. هغه بادشاه دا خو آسان کار دی. بادشاه غشی او لینده راواغسته، هلک یې ځان ته مخامخ ودرولی دی چې غشی یې راښکلې دی که نه او ګزار یې کړی بسم الله رب هذا الغلام، او څنګه چې د هلک په ځای باندې لګېدلې دی پرېوتې دی، په ځای پرېوت جوړه وفات شه، شهید شه. او دا څومره خلک یې چې را جمع کړي دي هغه یې په یو اواز باندې وویل آمنا برب هذا الغلام، زمونږ هم د ایمان راوړی په رب د دې هلک باندې که نه، د دې ځوان په رب باندې زمونږ
ایمان دی ایمان راوړو په سونو خلک مسلمانان شه شهید وی چې ما خپل قرباني ورکړه خپل ځان می شهید کا خو زما په بدل کې په زرګونو خلک علما وی تقریبا 20000 مسلمانان په دغه میدان کې په یو کلمه باندې مسلمانان شو ایمان راوړه بادشاہ دغه خفګان او پریشانی نورم سی واشوا بیا بادشاہ حکم کو یوسف زونواز مشرک کافرو د بوتانو عبادت به کو هغه خندقونه وکنه خندقونه وکنه ستر په سونو میله وګد او ډیر پلن پلن خندقونه چې وی کنه اعلان وکوي دا د خشاک نه ډک کړي چې هغه د خشاک نه ډک کړي اعلان وکوي اور ورته کوي قران کې الله ذکر کړي قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود الله فرمایي هلاک شوی د خوندان د خندقونو چې هغه د اور خندقونه او د دې اور نه چاپیره خلک کافران مشرکان ناسو علما محدثین او مفسرین ذکر کوي 20000 مسلمانان د یونی ولدي او راوستي دي او د خندق ته وشتي دي کنه هغه خپ په برون تندې باندې ایمان قبول کړي اسلام قبول کړي خپل جانونه سوده ولدي ور کړي دي محدثین وایي چې څنګه مسلمان 1900 زه دغه ته به وشته کنه قدرت شاته ګور چې روح به الله مخلقه بس کا مړه جو سبه دی ورته وشتله او ټول خپل لره باندې د خندقونو ته دنګلی دي یو زنانه پکې رااله هغه سره پکې کې ماشوم بچیو هغه چې وکړه زنانه خو په خپل ځان باندې سکار نو خو دې ماشوم بچی باندې هغه تر سره هغه ماشوم ته مخ کې ورته وشته علما ذکر کوي هغه ماشوم د اور د आवाज کې چې موري خپنه شي ونه یریږي دا به تا د بظاهر کې اور ښکاري وګورئ دا جنت ته کنه دنه جنت ته نیغ ودره دانګه هغه زنانه مو جوړه ته وښتا 20000 کسان په دغه ځای کې دا سوځېدلي دي معرف القرآن دا روایت ذکر کړی دی مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دي وی چې په دغه ځای کې دغه مسلمانان ټول ختم شو کنه د قدرت شانته ګوره جوړ اور د خندقونو نه بار راووت کنه چې اور بهر راووت قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود چې کوم خلق د خندق نه چاپیره ناسو په زرګونو خلق کافران مشرکان اور ورپسې جبې وکړي هغه راح کړو هغه يم چې کم دین زما سیبا هغه خندقونو کې په اور باندې الله غي وسوله ولري او علما مفسرین وای قران کې الله ذکر کړی دی یعنی دې خلکو ګناه سوا دې په اور باندې په دې چې خندقونو کې سوځیدل دې خالص ګناه داو اي يقولوا آمنا چې موږ ایمان راوړې په خپل رب باندې کنه دې ګناه داو النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دقرنګ له حاضر ناسو دی بداوی چې من خالص ایمان راوړي هغه باندې مسلمانان دا دی ورته دا بزرګونو خلک دا سوځیدل دي علما ذکر کوي د عمر فاروق صاحب زمانہ راځه دا معرف القرآن وګوره مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلي قتل اصحاب الاخدود کې دا واقعیا ذکر کړی دا وې د عمر صاحب زمانہ شهراله په یمن کې دا کودای کې دا کودای کېدن هغه ځای هغه یو لک راوته او هغه لاس چې کوم دی خلاص په دې سینه باندې یخره او دا رنګ لمړ پروت ناشته پکې روغ موټه هغه صحابه او چې غیر هغه نه لاس یې زخم نور لر کړی دی هغه نه تازه وینه راوته هغه عمر فاروق رضی الله عنه ته مدینه منوره ته قاصد راولېګا یا امیر المؤمنین من کودای کولا په کودای کې داسې ځوان راحت لري امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه وته فرمایل ودا هغه ځوان دی یدا د یوسف زونواس په زمانه کې شهید شوی دی هغه ته هدایت جاری کړل په خپل ځای باندې به فریده هغه لاس ورلا په هغه ځای باندې کیده او خاري پیواړه وای اسنه چې دله ګوتی ورړې او رحمان بابا وی امانت بدل حد په منس کې پروتي چا چې وړ امانت د دې دنیا که په دې دنیا کې رضان امانت اوساته کنه دا بیات ساته د زمکه کم طاقت ته او د خاورې کم طاقت ته استا وجود ته استا سوته استا بدن ته نقصان ورسي